یوځي کې څه کسانو غلا وکړه رامنډه یې کړه چې رامنډه کسان ورپسې دي دوی راغزل اودسونه یې وکړه جومات کې په مونځ باندې ودرېدل په مونځ باندې ودرېدل هغه کسان ورپسې راغله یاره وایي دا خو جومات کې یو څو کسان دي خو دا خو خپل مونځ کې هغله لاړه چېرته هغله لاړه دوی سلام چې وګرځولو وایي یاره مونږ خو مونځ نه کولو مونږ خو د مونځ کوونکو نقل کولو وایي په نقل کې دومره غټه فایده ده چې مونږ دې کسانو له وهلو ټکولو نه خدای بچ کړو نو چې څوک حقیقت خپل رب ته سجده کوي سر ږدوي هغه ته به الله کم مقام ورکړي نو صحیح له زړه نه توبه وباسل ما عزتمندو ستا ته به ډېر هوښیار یې ما مخکې جمعه کې چې مونږ په مونځ کې کمپرومایز کوو معاملاتو کې کمپرومایز نه کوي د خیر دی که موقع نه شو میلاو هلته به مونځ وکړمه که ونه کړمه خیر دی خو معاملاتو کې چې دی مونږ په وخت باندې خپل ځي ته ځو یو سړی به 40 کاله سرویس په دې 40 کاله کې جمعې کې ګوره اوړي کې ګوره ده به سپلی پالش کړي وي بوټان به پالش کړي صفا جامې روزانه به دی رواني رحمان کور ته خو یوه ورځ هم ته دقسې پوزیشن کې رانغی نو ما عزتمند دا ناداني ده مسلماني چې دی دا د رب په مونږ باندې عطا ده اوس مونږ د پکار دی فمن تبع هدایا چې الله د دین د احکامو تابعداري وکړو حضرت عمر بن جموح توره ور واچوله وایي خپل حفاظت وکړه په دې شپه باندې زامنو څه وکړو یو ځای کې سپی مړ شوی مړ سپي ته پړی ور واچولو توره یې ته واخیسته دې بوت نه او دا مړ سپی دې بوت ته ور واچولو مړی ته سهار چې حضرت عمر بن جموح راغی او وی کتلو نو دلته الله د زړه سترګې کولاو کړې وی ظالمه ته چې دا بوت له ځان نه نشې لرې کولی ته به ماله څه راکړې نو هغه بوت یې ټوټې ټوټې کړو او خپلو زامنو ته وی ځئ کم سرور کائنات په دست قدرت باندې چې تاسو لاس ایښودی دی په کم دست باندې راځئ چې زه هم د اخ په لاس باندې لاس کېږدم او زه هم غلامانو کې شامل شم او کلمه ووایم نو ما عزتمندو دا د الله فقط په مونږ باندې مهرباني ده چې مونږ ته ایمان غوندې عظیم دولت راکړی دی یاد وساته تا د بنګلې نه وي تا د ډوډۍ نه وي تا د ایس نه وي دنیا والا به تېره شي خو آخرت والا به نه تېرېږي دنیا والا روانه